ډیرو محترم مسلمانانو یو انتهایی بهترین او پاورفل وظیفه راته ان شاء الله نن ښیم او داسې وظیفه ده چې په 3 منټو وظیفه ده. دا 3 منټو عمل دی لیکن داسې پاورفل عمل دی محترم مسلمانانو چې ستاسو ټول مسایل به الله جل شانه ختم کړي، ستاسو حاجات به الله تعالی ختم کړي، ستاسو کوم مشکل دی نه ختمیږي که نه ان شاء الله د الله جل شانه په فضل سره به دا ختمیږي ها او الله تعالی به ضرور ختمي. ځکه دا وظیفه داسې وظیفه د محترمو چې د نصیب د بدلیدو وظیفه ده. هر ستا نصیب کې چې کم څیز دی او ته یې غواړې نه میلاویږي هغه نصیب به دی الله تعالی کولو کړي، هغه اوده بخت چې ستا اوده دی هغه به الله تعالی کولو کړي، هغه ستا تقدیر به الله تعالی بهترین کې محترمو. ستا سوچونه فکرونه به ان شاء الله دی وظیفې سره الله تعالی ختم کړي. کوم سوچونه فکرونه چې ته د خپلو دعاګانو دپاره حاجتونو دپاره کوې. ما ته یو ملګري کمنټ کړی پته نه لګي چې نارینه دی که زنانه دی، وی ډېرې وظایف مې وکړه خو حاجات مې نه پوره کېږي. نو ما خو ته هېڅ هم ونه ویل. محترم مسلمانانو تاسو دا درخواست کوم چې موږ خو تاسو له وظایف صرف درکوو، دا طاقت خو الله تعالی چا نه دی ورکړی چې به انسان به د انسان حاجت پوره کوي. انسان به د احسان حاجت پوره کوي، یعنی کم چې د پیسو حاجت دی، مثال په طور قرض حسنه دی یا بل یو څیز د انسان نه وغوښته انسان په وس کې نو وله ورکړي. اوس ستا د رشتې او د محبت مسله ده، ستا د قرضونو مسله ده، ستا د بندش مسله ده، یا ستا د جنګ جګړو او د نفرتونو مسله ده، هر رنګه مسله ده. نو خو انسان نشي ختمولی که نه، د هغې ختمولو والا ذات خو صرف الله جل شانه دی، هغه رب کریم دی محترمو چې موږ وایو په خپله چې زموږ حاجات نه پوره کېږي او ستا په وظیفه کې اثر نشته دی، وظیفو کې اثر اچولو والا څوک دی؟ الله دی. لهذا دا وظیفه تاسو په یقین او اخلاص سره وکئ. صحیح شوه؟ د 3 منټو وظیفه ده ان شاء الله. نو الله تعالی به ستاسو بن قسمت کولو کړي او ستاسو حاجات به الله تعالی ضرور به ضرور په ښکلې طریقې سره پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به ان شاء الله العزیز روغ جوړ یې، په صحت باندې به الله تعالی مو دغه رنګ په صحت او خوشحاله قدرمن عزتمن ساته. او هغه زما خویندې ورونه چې مسافر دي، بهر وطنونو کې دي، په یورپ کې دي، په ایشیا کې دي، هر ملک چې ژوند کوي، زما غږ اوري، الله تعالی د هغوی د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي. او دغه مسافر دی الله تعالی په ډکو منګلو خپلو بیبیانو ته خپلو اهل و عیال ته راواپس کړی کړي. محترمو نن زموږ ډېره بهترین او اسانه وظیفه ده د هر رنګه قسمت بدلیدو دپاره، د نصیب د بدلیدو دپاره صرف 3 منټه هر قسمه پیچیده حاجت تی ستا نه پوره کېږي، تاسو له ډېر زیات پریشان حاله یې، مصیبت کې ګرفتار یې. نو محترم مسلمانانو الله جل شانه به دا مسلې ستاسو ختموي. ختمولو والا ذات ګورئ الله جل شانه دی. نه زما په وس کې کار شته، نو د دنیا چې څومره بادشاهان دي که نه، هغوی ځانه د سر درد هم نشي لر کولی. پیناډال ګولۍ کې چې الله تعالی د طاقت ګدلی، د سر د درد له کېدو پکې الله ګدلی. پیناډال ګولۍ هېڅ شی نه دی. صحیح شوه؟ د دنیا چې څومره دوایانې دي، په هېڅ دوایه کې هېڅ اثر نشته دی، خو چې الله جل شانه پکې واچوي نو هغه الله تعالی انسان له خپلې د خولې لاړې هم دارو کوي. صحیح شوه؟ نو محترم مسلمانانو دا خبر چې زما ستاسو په ذهن کې وي چې مشکل کشا حاجت روا دا صرف الله جل شانه دی، الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. راځو وظیفې سره ته اسانه وظیفه ده محترم مسلمانانو، خو د وظیفې سره سره به تاسو 2-3 کارونه لازمي کوئ. لومبنی کار دا د محترم مسلمانانو چې روزانه به د دې وظیفې سره سره تاسو د خپل وس مطابق څه نه څه صدقه ورکوئ، که 10 روپۍ وي، که 20 وي، که هر 100 روپۍ وي. الله تعالی ته به عرض کوي مالک الله دا زما د حاجت د پوره کېدو دپاره او د مشکل اسانېدو. نو حدیث مبارکو کې راځي مفهوم یې داسې دی چې صدقو سره بلاګانې دفع کېږي. هل صدقه ترد البلا. دویمه خبر دا چې ټول ګناهونه تاسو پرېږدوئ. اکثر د ګناهونو د وجې نه د انسان حاجات نه پوره کېږي. صحیح شوه؟ درېیمه دا چې دا وظیفه به تاسو پوره یقین توجه دهان سره کوئ، د الله تعالی نه به غواړئ، بار بار به غواړئ، هغې پورې به غواړئ څو پورې الله راکړي نه. موږ او تاسو دا مشاهده ده که نه، کتلې او لیدلې خبرې م دي چې یو مور د خپل بچي نه، یو بچی د خپلې مور نه پیسې غواړي، نو هغه پورې ته جاړي غواړي څو پورې ورکړی نه. نو زما او ستاسو محترم مسلمانانو رب چې کوم دی هغه الله جل شانه دی، هغه نه به هغې پورې غواړو، هغې پورې به د الله تعالی در لمن نه فریدو تر څو پورې چې الله تعالی راکړي نه وي. صحیح شوه که نه؟ دا 3 خبرې تاسو لازم کوئ. اوس وظیفه چې دا محترم مسلمانانو کومه وظیفه ده؟ وظیفه ده سلام قولا من رب الرحیم. صحیح شوه؟ تاسو به داسې کار وکړه چې لومبی به 3 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ چې شیطان وسوسې زموږ نه لرې شي. صحیح شوه؟
په دویم نمبر به محترم مسلمانانو تاسو 11 پیرې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. هر درود شریف کوم یو کو درود ابراهیمی ډیره زیاته او بهتره وي. صحیح شو. دا دوه شو. لومبیا 3 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به 11 پیرې درود ابراهیمی یا بل درود شریف بیا او یا پیرې سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم 3 پیرې دغه او یا پیرې د وی په تسبیح باندې هغه نه پس 11 پیرې بیا درود ابراهیمی ځکه دا درود قبول کړي شوی دی. ها درودونه چې مخکې ورسته دعا نه مخکې ورسته درود شریف ویل شي وظیفه الله تعالی غ فورا قبلوي. او چې کلم بیا د وی د هغه نه پس په بیا 3 پیرې سورۃ اخلاص او قل هو الله احد الله الصمد او بیا لاسونه پورته کوي. لاسونه پورته کېدونه مخکې بیا مخکې ورسته سنه سره درود شریف وایي چې الله تعالی دا وظیفه ما وکړه دا د خپل حاجت د فارغ خپل بیماری د فار الله ته مشکل کشا ذات ته حاجت روا ذات الله ز چرته لاشم ستا درنه الله ستا در زه نه پرېږدم هغه پورې تر څو پورې زما حاجت نه پوره شي. نو محترم مسلمانانو بعضې وخت کې د انسان حاجت دی وجې نه پوره کېږي چې دغه کار کې خیر نه وي. بعضې وخت کې الله تعالی ځکه حاجت نه پوره کوي چې دغې په بدل کې ورته بل نعمت ورکړي بل نعمت ورته ورکړي. موږ ولې نه پوهېږو په خبره باندې. بعضې وخت کې د ګناهونو د وجې نه حاجت نه پوره کېږي. بعضې وخت کې لږ لیټ شي حاجت پوره کوي خو الله تعالی انسان ګوري چې دا انسان څه کوي که نه ما نه څومره پورې غواړي ده کې د صبر ماده شته او که نه ده کې تقوا راځي او که نه ده کې اخلاص شته او که نه ځان نه دغه نه سازو په یقین او دهان سره وظایف کوو انشاءالله الله تعالی به زما او ستاسو